بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسورة النحل تیر آیتو کی مجویل چې د قرآن حکیم الله پاک یو خصوصیت بیان کوي چې ونزلنا عليك الكتاب تبیانا، چې رسول صلی الله علیه وسلم پر تا باندې موږ قرآن نازل کړی دی، هغه تبیان دی. هغه کې دا کمال خصوصیت دی چې په هغه کې د هر شي مکمل وضاحت هغه څه دی موجود دی. موږ ویل د هدایت په باب کې، موږ ویل د اصول دین په باب کې قرآن حکیم د انسانیت مکمل رهنمایي کوي. اوس آیت کې الله سبحانه وتعالی داسې جامع احکام ذکر کوي چې هغه متعلق امام رازي رحمه الله وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کوي چې څه امور د خیر دي څه امور د شر دي، هغه ګرد الله سبحانه وتعالی په دا یوه آیت کې څه کړي دي هغه بیان کړي دي. ان دا یو آیت د پوره انسانیت دپاره دستور حیات هغه څه کیدی سي جوړېدی سي. په دې کې څه اوامر دي او څه نواهی دي هغه هم الله پاک بیان کړي دي، څه ایجابي احکام دي څه سلبي احکام دي هغه هم الله سبحانه وتعالی څه کړي دي مکمله څه کړي دي بیان کړي دي. ان دا دومره جامع آیت دی چې اهل سنت والجماعت د سلف صالحین دوی د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله زمانې څخه تر نن زمانې پورې وایي دا آیت د جامعیت د وجې مسلمانان چې دي هغه د جمعې په خطبه کې د آیت څه کوي هغه تلاوت کوي شامله کړي او تر ډېره وخت تر قیامته به داسې شامل وي. پر دې باندې د امت سره روان دی، یو رنګه عمل هغه څه دی را روان دی. نو څه اوامر دي څه نواهي دي څه معروفات دي څه منکرات دي څه ایجابي احکام دي څه سلبي احکام دي. په اختصار په جامعیت سره د قرآن حکیم وایي د تبیانیت دپاره که بل آیت الله پاک نه وي نازل کړی، دا یو آیت څه هغه کافي و د قرآن حکیم د حقانیت ثابتولو دپاره. نو او صحابه رضوان الله عنهم اجمعین متعلق د دې آیت متعلق واقعات راځي. یو صحابي دی اکثم ابن صیفي رضی الله عنه، هغه وایي چې د قوم سره د مشوره وکړه چې دا یو نوی نبي ښکاره سوی دی، د دا دعوت حق دی که نه دی حق، زه خپل ورځم د خبره څه کوم اورم که چېرې دعوت حق بیا په اتفاق سره په اجتماعي توګه به موږ اسلام څه کوو قبلوو. وایي قوم ورته وویل چې ته خپله مځه ته 2 کاسې د ورواستوه، هغه به تعالی د دا نبي اهل و احوال څه کړي راوړي. وایي ده 2 کاسې د ورواستول او هغه چې دا 2 سواله په لاس ورکړو چې ورسي دا نوی نبي د دې ظهور څه وایي دې څه پوښتنه وکړه من انت وما انت، ته څوک یې او ستا د دعوت څه دعوت دی دا چیش دی. وایي دا 2 کاسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو. وایي ده په جواب کې ورته وویل چې محمد ابن عبدالله، زه محمد عبدالله زوی یم او د الله رسول د الله څه یم بنده یم. د خپل نسب جواب یې ډېر مختصره څه کوي ورکړي. او بیا چې ما انت د ستا پیغام څه دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر. وایي دا 2 کاسې پوښتنه وکړه چې ده خالي محمد ابن عبدالله وایي د ده نسب څنګه دی، هغه ورته وویل چې د علي نسب نشته چې نسب یې دونه لوړ دی. وایي د قاصدین چې رالو چې دا نسب خو یې ډېر مختصره بیان کړي او په خپل قبیله خاندان قوم کې تر ده علي نسب څوک ونه، او ما انت په جواب کې دا آیت څه کوي تلاوت کوي. وایي اکثم ابن صیفي وایي خلکو ته وویل چې دا هغه نبي دی چې دا د اخلاق فاضله تبلیغ کوي او د اخلاق رذیله څخه خلک څه کوي راګرځي. وایي ګرده قبیله دا څه سوه مسلمانه سوه. دغه رنګه د یو بل صحابي متعلق راځي عثمان ابن مزعون رضی الله عنه، هغه وایي د خلکو دیکا دیکي خلکو ما اورېدل چې اسلام قبلوي ما هم اسلام څه کوي قبول کړي، ما ته شرح صدر نه وسوي. وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس له ورغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه څه وکړي تلاوت وکړي چې دا آیت کریمه تلاوت یې وکړي زما مکمل شرح صدر وسوه. نو دا دومره معنی جامع څه دي هغه آیت دی. په دې کې 3 داسې احکام چې هغه د معروفات څخه دي، 3 داسې احکام دي چې هغه د منکرات څخه دي. دواړه الله سبحانه وتعالی 3 احکام الله پاک څه کړي دي بیان کړي دي. نو الله پاک وایي ان الله بشک الله سبحانه وتعالی یأمر حکم ورکوي بالعدل، په عدل سره څه کوي حکم ورکوي. د عدل ډېر پراخ وسیع څه دی مفهوم دی.
د عدل په مفهوم کې د اعتقاد عدل هم مراد دی، د اعمالو عدل هم مراد دی، د اخلاقو عدل هم مراد دی، د جذباتو عدل هم څه دی مراد دی. صحیح؟ یعنی اعتدال باندې مبني عقاید، پر اعتدال باندې مبني اعمال، پر اعتدال باندې مبني جذبات. او بلکې دی وایي چې مطلب یو کولډ فلسفي راځي، یو سی کولډ فلسفي دا ده چې د مساوات او د عدل معامله وسی، د ځان سره هم د الله د مخلوق سره هم. او اسلام صرف پر عدل باندې یقین نه لري. اسلام ډیر نور هم هیومنست څه لري، اپروچ لري، وارمر اپروچ څه کوي هغه لري. یعنی چې د عدل څخه زیات یو عدل یو عدل سره چې مروت هم څه سي ملګری سي. اسلام پر دې باندې څه لري یقین لري. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل څه مراد؟ انفرادي عدل هم دی، د ځان سره عدل، د مخلوق سره عدل، عقایدو عبادت سره، اخلاقو د جذبات سره عدل، او دغه سره والاحسان. الله پاک حکم ورکوي تا ته چې عدل حکم درکوي، او الاحسان او د شو حکم درکوي، د احسان حکم درکوي. د احسان په حدیث جبرئیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تفصیل بیان کړی دی، ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. چې احسان څه ته وایي؟ احسان دې ته وایي چې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړي، گویا کې الله سبحانه وتعالی تا ویني، گویا کې الله سبحانه وتعالی تا ویني. او که چیرې الله سبحانه وتعالی ته نه ویني، بیا دا استهزار وکړي چې الله سبحانه وتعالی خو ما به هر صورت څه کوي هغه ویني. احسان استول کېږي هغه لکه عدل، د عدل سره چې بیا ته څه وکړي، مزید بهتري وکړي، مزید څه ورسره وکړي، مروت وکړي، مزید احسان ورسره وکړي. نو ان الله یأمر، الله پاک څه ورکوي؟ حکم ورکوي بالعدل، د مساوات، د عدل څه درکوي؟ حکم درکوي. عدل معنا چې چا څومره حق دی، د حق ته څه ورته وکړي، ادایګي ته څه کې ور وکړي. والاحسان، احسان دې ته ویل کېږي چې د حق د ادایګي سره سره ته نور څه ورسره وکړي، ښه ورسره وکړي، احسان ورسره وکړي. د احسان ډېر پراخ څه دی مفهوم دی. هغه مفهوم دا دی امام قرطبي رحمه الله یې لیکلی دی چې یو سړی شپه ورځ څه کوي، عبادت کوي. مطلب د احسان د شي د خالد د مسلمان سره یا خالد د خپل نفس سره نه، دا به د کافر سره هم ټکوي، دا به د چا سره هم ټکوي، د حیوان سره به هم ته څه کوي، هغه د احسان والا څه کوي معامله به کوي، د مروت والا څه به ورسره کوي معامله به ورسره کوي، د افا د قرباني والا څه به ورسره کوي معامله به ورسره کوي. هغه که یو سړی شپه ورځ عبادت کوي، لیکن د په کور کې په پنجره کې یو مرغۍ هغه وږي تږي، یا د په کور کې پشي د هغې غذایي ضرورت څه نه وي پوره، دا عابد ذاکر خو دی، لیکن احسان پر درجه باندې څه نشي کېدلی، نشي فایزه کېدلی. الله پاک ان الله يحب المحسنین، احسان کول ولا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات څه دي مقرب دي، ډېر زیات څه دي هغه محبوب دي. نو ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اول حکم د عدل دی چې انصاف وکړه، دویم حکم د څه دی د احسان دی، د ځان سره، د الله د مخلوق سره، د حیوانات سره، د کافر سره هم څه وکړه احسان وکړه. او چې دا کوم ستا قریبي رشته داران دي هغه تر عدل تر احسان نه هم زیات معامله. و ایتاء ذی القربا، چې اساس القربا ته نږدې، تا ته در نږدې د هغو سره کوم معامله وکړه، هغه ته اعطا ورکړه، هغه ته څه ورکړه، دا خپل مال مالي فراواني چې الله پاک تا در میسره کړې ده پر هغو باندې څه کړه خرڅه کړه. نو دا درې ایجابي احکام دي، دا څه دي معروفات دي. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی درې بیا څه ذکر کړي دي، منکرات هم څه کړي دي، هغې ذکر کړي دي. وینحا عن الفحشاء، فحشا هغه برایي ته ویل کېږي چې هغه څه ښکاره الله پاک ته راګرځي، د فحشا ستا څه کوي راګرځي. والمنکر، منکر هر هغه عمل ته ویل کېږي چې شریعت څه ګڼلی حرام ګڼلی، د شریعت ته ممانعت یې کړی او فطرت ته څه کوي تا جین راګرځي. والبغي، الله پاک ته راګرځي د څه څخه د سرکشي څخه تا څه کوي راګرځي. الله پاک په انسان کې څلور قسمه قواوې څه کړي دي پیدا کړي دي. یوه قوا چې ده شهواني موږ ورته وایي، چې هغه رغبت باندې ته څه کوی سي تعبیر کوی سي، چې یو شي ته ستا څه کېږي رغبت کېږي، د یو شي چاهت ستا څه کېږي پیدا کېږي. نو
د فحشا ذریعه د قوت شهواني څه کېږي هغه جوړېږي. دویم شی هغه څه دی منکر دی. شریعت ته د منکر څه وګرځوي او د منکر سبب هغه کوم څه جوړېږي قوت غضبیه. الله پاک په انسان کې څه شي قوت غضب الله پاک څه کړی دی هغه یې شي دي. او دریم طاقت الله پاک په انسان کې شي دي قوت وهمیه چې سرکشي او ظلم په تا باندې کوي هغه کوم شي کوي قوت وهمیه په تا باندې کوي. یو څلورم دا درې دی یو څلورم طاقت الله پاک په انسان کې شي چې هغه قوت ملکیه دی یا څه دی قوت عقلیه دی. په دا څلور سرو طاقتو کې الله سبحانه وتعالی څه غواړي اعتدال غواړي. یعنې دا څلور سره طاقتونه فرض کړه که چاهت طاقت پتا کې نه نو د جنت د نعمتو بیا ته څه نشي کولی طلب نشي کولی. که قوت غضبي پتا کې نه بیا ته د اعدای دین خلاف څه نشي کولی مدافعت هغه ته نشي کولی. دا طاقتونه په خپله څه دي مطلب دا که د شریعت څلورم طاقت چې دی که دا تحت د دې څه تابع هغه قوت عقلیه دی قوت ملکیه دی که د درې طاقتونه چې قوت شهوانیه دی قوت غضبي دی او قوت وهمي دی. دا که دا څلورم طاقت چې هغه قوت ملکیه دی یا قوت عقلیه دی که ته دې تابع یي بیا دا څه دی محمود دی. که خدای دې نه کوي دا قوت شهواني یا قوت غضبي یا قوت وهمي پر قوت عقلي باندې څه غالبه سي بیا دا د فحشا سبب نه جوړېږي دا د منکر سبب نه جوړېږي دا د بغاوت د سرکشي د ظلم سبب نه څه کېږي هغه جوړېږي. نو قوت عقلیه قوت ملکیه دا پر دا درو صفتو باندې انساني فطرتو باندې به غالب وي. که چیرې قوت ملکیه قوت عقلیه پر دا درو صفتو باندې څه غالب وه بیا دا څلور سره صفتونه څه دي محموده دي الله ته څه دي خوښه دي. او که خدای دې نه کوي قوت شهوانیه غالبه سي یا قوت غضبیه غالبه سي یا قوت وهمیه غالبه سي پر چا باندې پر قوت عقلیه ملکیه باندې بیا دا صفتونه د درې صفتونه څه ګرځي مردود ګرځي الله سبحانه وتعالی ته څه ګرځي ناخوښه ګرځي. په معاشره کې قانون فساد برپا دی که موږ ته غور و فکر پر وکړو د دې فساد سبب دا پر خلکو باندې قوت شهوانیه دا څه ده غالبه ده یا قوت غضبیه څه ده غالبه ده یا قوت وهمیه څه ده غالبه ده. د دې عقلونه هغه چې کوم قوت ملکیه دی یا قوت عقلیه دی هغه څه پاتې سوه مغلوب پاتې سو دا درې صفتونه څه غالبه سو خلک څه کوي هغه د فحشا ارتکاب هم کوي هغه د منکراتو ارتکاب هم کوي هغه سرکشي و بغاوت هم کوي. مطلب د آیت کریمه په رڼا کې که د معاشرې موږ احتساب وکړو په معاشره کې نه عدل سته په معاشره کې نه احسان سته په معاشره کې نه ایتاء ذی القربا سته. مطلب پښتانه تربور په کوم معنا باندې استعمالوي هغه یې رنګه د دشمن و د حریف په معنا باندې څه کوي استعمالوي. اسلام وایي عدل وکړه عدل نسته اسلام وایي عدل خو پرېږده د خلکو سره څه وکړه احسان وکړه احسان نسته. او عزیز قریب هغه خلک څه کوي تنګوي. دغه رنګه فحشا عامه ده منکرات شیوع سوې ده دغه رنګه فوجکشي سرکشي هغه څه ده پر عروج باندې ده. مطلب حق پرستی موږ پرېښې ده موږ نسل پرستی څه کړې ده هغه اختیار کړې ده. نو هر طرف څه ده هغه تباهي و بربادي څه در روانه ده په هغه کې مطلب که موږ سوچ وکړو یو د منشیاتو عامېدل د منکر د فحشا او د منکراتو څه کېدل عام کېدل. دریم قومي نسلي تعصب دا څه کېدل عام کېدل. زما کوم سړی که چپ وکړي که بد وکړي بس زه څه ملګری یم. د شریعت حکم څه دی که ستا قوم که ستا ورور که ستا پلار که دې رشتهدار یې کار څه وکړي د شریعت تقاضا دا ده چې دی منکر کوي ته بیا څه کوې راګرځې په خوله بې راګرځې په لاس بې راګرځې په زړه کې به څه کوې نفرت چې نه کوي ورسره درېږې به نه. لیکن موږ که عزیز قریب تربور ما د قوم د نسل سړي چپ کول کې بد کول د ټوپک ورسره راخم زه دغه څه کېږم ملګری کېږم. دا د شریعت طریقې کار نه ده. دغه رنګه د روزي ده په دا کیله عبدالله چمن زموږ په علاقه کې دغه صورتحال جوړېږي. د دې سبب څه دی چې د عصبیت وخاته د جهالت وخاته موږ خلک سي روان یو. دې وجه دا ده چې د خلکو روزي څه سوه حرامه سوه د خلکو د حلال د حرام روزي فرق څه کوي پرېښوي. هغوی پیسې دي منشیات کرم که چرس افیون کرم که سمګلینګ کوم کار څه کوم پیسې دي مال راسي هغه پیسې را روانې دي پیسې را روانې سوې د پیسې خرابیانې مخلوق ته څه کېږي ښکاره کېږي. پخوا به خلکو حلال پیسې ګټلې نفقه به څه وه حلاله وه
په برکتو په نسلو کې به الله پاک دې برکتونه څه کول ولا چې اوس نفقه څه سوه حرام سوه د پیسو فراواني سوه فحشا منکر بغي سرکشي هر شی څه سو هغه زیات سو نو شریعت د قوت غضبي یا قوت شهواني یا قوت وهمي دا د ښکي نه ازاله نه کوي ختمي نه دا د الله پاک د انسان په نیچر په فطرت کې شان ورشي دي دا محمود شان دي لیکن دا نقصان دي څه جوړیږي چې دا قوت ملکیه باندې یا پر قوت عقلیه د سیسي غالب شي اسلام یې څه نه کوي ازاله نه کوي لکه کریسچنټي هغه د قوت شهواني څخه ختم کړه څه واده مکو اسلام یې اماله کوي اماله معنا څه کوي ټهراو په دا کې راولي الله پاک اخر کې مسلمانانو ته حکم کوي یعظکم الله پاک دې وعظ او نصیحت کوي لعلکم تذکرون چې شي نصیحت کوي حاصل کوي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ایفاء عهد ډېر غټ حکم دی په شریعت کې الله پاک چې دا قسم سړی واخلي قسم مات کړي نو کفاره یې سته د ایفاء عهد څه نسته اگر چې کفاره یې نسته لیکن په ورځ د قیامت چې د ایفاء عهد خیال نه ساتلی الله سبحانه وتعالی به دغه شاته جنډۍ څه کړی راپورته کړي چې دغه سړی دی چې هغه واده به کول ایفاءات به کوي به څه کول خلاف ورزي به کول الله پاک وایي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم پرکي د الله سره کوم عهد وکړي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تنقضوا مماتوي الايمان قسمونه بعد توكيدها چې هغه څه کې موکد کې داسې موکد کې چې وقت جعلتم الله علیکم کفیلا پر هغه باندې الله پاک دې ضامن سکی مقرر کړي ان الله يعلم ما تفعلون الله پاک شتي کم عمل کوي په هغه باندې الله سبحانه وتعالی سره خبر دی الله پاک موږ په قرآن حکیم کې احکام همستا په قرآن حکیم کې قصص همستا په قرآن حکیم کې امثال همستا مثال ذکر کوي یو زنانه ده هغه لګیا ده د فرض کا کراس ته دای څه کوي ودی یو گنجي ده ودی یو شی دی ودی ګر ورځ لګیا سړی ستومانه د مازګر خاصي برته د کراس د څه کوي تیپ کوي داسې مجذوب وي داسې لیونی الله پاک درنګ مې جوړیږي ستړی ستومانه لیکن د مازګر مشام خاطر غو مهنتګر د غارت ځای سي ولا تكونوا مجوړیږي کلتی نقضت غزلها دا غشي رقم نقضت غزلها چې هغه ودی به من بعد قوه په ډیر تکلیف سره او مشکات سره انکاثا به بسکی نقضت انکاثا يعني به ټکر ټکر کې پری بکی تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه دا ایفاعات څه ټیم کېږي چې فرض کړي یو فریق سره عهد کړی دی هغه فریق کمزوري پاتې پر هغه فریق باندې بل فریق بالاس نو تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تنسي دا استي قسمونه خپل आपस کې دخل ان تكون امه هي اربع من امه چې یو امت بل امت سي پورته سي تی بیا څه کوي عهد څه کوي ماتوي نو انما يبلوكم الله به الله سبحانه وتعالى په دې سره څه کوي ابتلاء کی ازمائش مکی وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون او ضرور بالضرور بالله سبحانه وتعالى تسکی اشکار کی ما كنتم فيه تختلفون په کوم شي کې څه درلودي اختلاف درلودي ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة الله پردام قادر دي چې سره د يهوديان عیسایان مسلمانان دا فرقې جماعتونه الله پاک پټ کې نه پیدا کړی الله پردیم قادر دي چې الله غوښتي وي لجعلكم امة واحدة یو امت به څه کړی پیدا کړی وای لیکن الله معلومي ولکن يضل من يشاء شو غړي الله خلق څه کی گمراه کی ويهدي من يشاء او شو غړي خلق څه کی هدایت ورکی ولا تسالون عما كنتم تعملون او ضرور بضرور الله سبحانه وتعالى سيد اعمال څه کی پرسنه بکی ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم داستی قسمونه تی د خپل نفي ګټې لپاره څه کوي مې استعمالوي فتزل قدمون بعد ثبوتها کتی درنګ وکي د قسمونه مات کی د احد خلاف ورزي وکي فتزل قدمون بعد ثبوتها بیا وشکي قدمونه استي د ثبوت ورسته وتذوق السوء الله پاک خوند وګري پتی باندې بما صددتم عن سبيل الله د سوء عذاب خوند پتی باندې وګري بما صددتم عن سبيل الله الله لار سختي خلق سکړو لا ګرځولیو ولکم عذاب عظیم او څه فارسه غټ عذاب الله پاک څخه کړی مقرر کړی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ماتې رومال د آیتو پرونا کې د معاشري نش خشه احتساب موږ کو معاشره زموږ 100% اسلامي معاشره هغه
نه ده. معاشره د فحشا د منکر د بغي د سرکشي خواته ظلم خواته څه ده هغه روانه ده. په شریعت کې چې تا ته یو ریسپانسبیلیټي او ذمه داري در وسپارل سوله دا د الله سره تا څه وکړي عهد وکړي هغه په ته څه کوي پوره کوي. پر هغه باندې بیا خلک زیرول خلکو ته څه رسول تکلیف رسول پر هغه باندې رشوت پیسې اخیستل د خلکو کار ځنډول دا څه دي حرام دي. ته چې فرض کوي منصب پر کرسي پر عهده کښېنستلې ستا منصب او عهده الله سره عهد وکړي چې پر دا شي ماته معاوضه میلاویږي زه به د خلکو څه کوم خدمت به کوم. بیا په هغه کې ته ډیلې راولې په هغه کې ته څه راولې تاخیر راولې پر هغه باندې ته څه اخلې پیسې اخلې دا د څه په ضمن کې راځي د رشوت خوري په ضمن کې څه کېږي هغه راځي. الله پاک وایي ولا تشتروا بعهد الله ته چې پر منصب کښېنستې په دا منصب زه د خلکو دا کار کوم تا د الله سره څه وکړي عهد و پیمان وکړي. اوس دا ستا د الله سره عهد و پیمان کړی دا ته مه خرڅوه. الله پاک وایي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا ته مه خرڅوه چې کوم عهد د الله سبحانه وتعالی سره تا کړی دی ثمنا قلیلا په لږ پیسو باندې هغه مه خرڅوه. موږ ته اسلامي معاشره ده ته اوس دفتر له ورسه کچاري له ورسه ته پولیس محکمې له ورسه تاڼې له ورسه خزانې دفتر له ورسه دا ستا خپل سلیپي شپ وي تا به درته خراب کړي دوه درې وره به تا څه کوي په منډه کې وبه دې ځغلوي د هغه بعد به دې څه درته کوي رشوت به سبا خبر به ستا شی څه کړي درسم کړي په تاڼه کې ته اف آی آر بغیره تاسو ظلم سوی زیاتوب سوی دي د خپل اف آی آر دا د رسۍ دپاره به هم ته څه ورکوي پیسې ورکوي بیا به ستا اف آی آر څه کړي درجېږي عدالت ته ورسې د خپل انصاف دپاره د عدل لپاره احسان خو ډېر مجلس احسان خو درېیمه درجه ده چې د عدل هم ورسره وکړي بیا څه ورسره وکړي د عدل په مروتو سره وکړي نور هم بلایي ورسره وکړي تا ته عدل په خپل پیسو څه کېږي هغه نه میلاویږي. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا مه خرڅوئ د الله عهد په لږ پیسو باندې انما عند الله هو خیر لکم دا ته چې کوم رشوت پیسې اخلي تر هغه انما عند الله د الله په دربار کې ستا هو خیر لکم دا ستاسې لپاره څه دی بهتره دی ان کنتم تعلمون که ته څه لرې علم لرې چې د هر څو پیسې کرپشن په رشوت په څه کې وګټې ما عندکم ینفد چې اساس سره دي ینفد دا به څه کېږي ختمیږي وما عند الله باق او چې د الله سبحانه وتعالی سره دی هغه به همیشه سي باقي که د مسلمان سره تاسو وکړئ احسان وکړئ بلایي دې ورسره وکړه دغه د الله په دربار کې څه دي ولیکل سوس محفوظ سو سړی به خلاصېږي. درېیمه ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله پاک وایي ضرور بالضرور په ډېر زیات تاکید سره الله پاک وایي چې کوم خلکو صبر وکړي رشوت یې نه وخوړی حلال روزي د الله څخه کړه طلب کړه د ګناه د معصیت ځان څه کړي راوګرځوئ اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دې ته به الله پاک اجر ورکوي باحسن ما كانوا يعملون چې دوی کوم عمل کړی تر هغه به الله پاک ډېر غټ څه ورکوي احسن جزا به الله پاک څه ورکوي بیا الله ضیاکاره نه دی. او په مشرکین او اقوامو کې ښځه چې هغه یو انفیریر مخلوق هغه څه کړی کنسیډر کړی و ټریټ کولی دغه کولی الله پاک وایي دا ښځه چې ده د نتایجو د جزای اعمالو په اعتبار سره برابره ده هېڅ کمي که دې نیکي کول الله پاک به دې د نیکۍ پوره څه ورکوي بدله به ورکوي. بلکې مولانا عبدالواجد دریابادي رحیم الله لیکلي دي چې دور جاهلیت کې دې ښځه انفیریره بلله په جاهلیت جدیده کې دې زمانه راتلی سي چې هلته سړی څه سي انفیریره سي ښځه څه سي فضیلت و برتري هغه څه سي ملاو سي مطلب زمانه خو دا ده چې د فیمینیزم څه دی تحریک دی په هغې د ښځې برتري د ښځې فضیلت د ښځې پر هغه باندې پوره څه کېږي تحریک چلیږي پر مساوات باندې پر برابري باندې چلیږي وخت دا زمانه راتلی سي چې د مرد مساوات د ښځې د حقوق برابر حقوق دی غواړي یا مرد به څه غواړي چې ما ته ایکول سټیټس پوزیشن څه راکړه ښځې کوم سټیټس پوزیشن لري مرد به څه انفیریر وي که داسې حالت جوړ سو بیا دا آیت څه دی دلیل و برهان دی چې قرآن حکیم هغه د نارینه او د زنانه او دواړه مساوي حقوق څه کړي دي ذمه داریانو کې فرق مقرر کړی دی لیکن حقوق یې څه دي مساوي دي. او دویم بله خبره دا ده چې اجر جزا او په جنت کې درجه او مرتبه دواړه څه دي هغه سره یو دي. من عمل صالحا من ذکر او انثى
وایي چې نیک عمل چا وکړي که هغه سړي وکړي که ښځې وکړي وهو مؤمنون شرط دا دی چې ایمان یې راوړي الله پاک وایي فلنحینه بیا ډېر په تاکید سره الله پاک وایي ضرور بالضرور به زه ورکوم حیاتا طیبه ژوند به ورکوم او ژوند به څنګه ژوند دی ډېر طیب ژوند دی صاف ستره پاک ژوند دی د چا سره که زنان وي که څه که نارینه وي چې صفا ژوند یې تېر کړي عمل صالح یې وکړي د منکرات فحشا څخه ځان څه کړي وساتي الله پاک وایي ضرور بالضرور به حیات طیبه په دنیا کې الله پاک وکړي په آخرت کې څه دی هغه الله پاک مخته ذکر کوي په دنیا کې به الله پاک حیات طیبه څه کوي ورکوي د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی ایمان یې درلودی عمل صالح یې کوي پر هغه به سره فقر نه راځي پر هغه به ناجوړي نه راځي پر هغه به څه نه راځي مشکلات نه راځي فقر به پر راځي ناجوړي به پر راځي مشکلات به پر راځي لیکن الله پاک به دته یو کیفیت ورکړي د غنا کیفیت په څه کې ورکړي د صبر کیفیت په څه کې ورکړي د هغه نه د تسلیم او د رضا کیفیت الله پاک څه کې ورکړي د یو فقر کې د یو په ناجوړي کې د یو په غربت کې دلی اطمینان به دته څه میسر وي یو سړی به هغه به ګناهګار وي هغه به په غټ پوزیشن هم ناست پر غټ عهده به هم ناست د پیسو به هم ډېره زیاته څه فراواني که لکپتي بس دی په دا مصیبت اخته د کروپتي کله جوړ سم که کروپتي په دا مصیبت اخته چې ارپتي څه کم جوړ سم لکه هغه د ناجوړي راځي په کې سړي تنده څه کېږي نه ماتېږي څه وټ شي چې تنده څه کېږي نه ماتېږي آیا هېڅ نشته په فقر په حالت کې هم څه دی خوشحاله دی آیا هر څه لري لیکن دی به څه بېچینه وي نو حیات طیبه الله وعده د چا سره که نارینه یې که زنانه یې چې نیک عمل یې وکړي ولنجزینهم اجرهم په آخرت کې به الله پاک ضرور به ضرور جزا ورکوي فی احسن ما کانوا یعملون چې د کوم عمل کړی تر هغه به څه ورکوي بهتره جزا ورکوي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دا خو موږ ویلي دي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په دې کې بهترین څوک هغه دی چې قرآن یې زده کوي او قرآن یې خلکو ته څه کوي ورښوي او په قرآن کې الله پاک د قرآن په آیاتو کې د قرآن حکیم په صورتو کې الله پاک دا خصوصیت یې دی چې د هغه څخه شیطان څه کوي تښتي ځغلي لیکن بیا هم الله سبحانه وتعالی څه کوي تاکید کوي چې د قرآن ته یې څه کوي وایست ته یې څه کوي تعوذ وایست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله کې په قرآن کې الله پاک خپله دا کمال یې ښه دي د قرآن په آیاتو کې الله پاک دا کمال یې ښه دي د قرآن تلاوت شروع شیطان څه کوي هغه ځغلي دا الله پاک چې قرآن شروع کوي دا ډېر غټ په اعمالو کې بهترین عمل په سړي کې بهترین سړی کوم یو دی هغه څوک چې قرآن زده کوي بل ته څه کوي هغه یې وایي چې دا دونه غټ عمل کېږي په کار دی چې د دې عمل چې کوم برکتونه دي داسې کوم تاثیر دی د هغه د حاصلېدو دپاره انسان نور هم څه وکړي اهتمام وکړي د شیطان وترټي اذا قرأت القرآن چې د قرآن تلاوت کوي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم د الله مدد غواړي د شیطان ترټل څخه بله خبره الله پاک وایي د شیطان پر انسان پر ګناه نسي عمله کولی شیطان پر مؤمن باندې کوم سړی چې ایمان لري کوم سړی چې توکل لري هغه له شیطان نږدې نسي راتللی بل په حدیث مبارک کې راځي چې مؤمن یا متوکل د شیطان د مقابلې اراده وکړي د شیطان د په مقابله کې د میږي حیثیت هم نه لري د چا چې مؤمن یې څه وي متوکل الله پر ذات توکل یې او داسې الله پر ذات ایمان یې د هغه مخ ته شیطان د کوچني میږي حیثیت هم نه لري شیطان پر چا باندې حاوي غالب وي چې هغه د شیطان یاري دوستي کوي سره په خاصیش هغه مطلب رحماني صفتونه دي په انسان کې یو شیطاني صفتونه بس مؤمن هغه متوکل هغه چې هغه رحماني صفتونه پر شخصیت سي غالب وي او شیطان چې پر غالب وي هغه چې هغه قوت غضبیه قوت شهوانیه قوت وهمیه د شیطان د څه کړي تابع کړي پر شیطان پر داسې زوروري پر مؤمن متوکل شیطان دغه د شیطان د په نظر کې د میږي حیثیت نه لري انه ليس له سلطان على الذين امنوا شیطان ته هیڅ قدرت نشته الذين امنوا پر هغه خلکو باندې چې ایمان یې راوړي وعلى ربهم يتوکلون او پر رب باندې څه لري
توکل لري. انما سلطانه على الذين يتولونه. د شیطان غلبه او تسلط پر چا باندې سته چې د شیطان سره څه کوي؟ یاري کوي. او الذين هم به مشركون. او په شیطان سره څه کوي؟ هغه شرک کوي یا په شرک څه مبتلا وي. الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق نصیب کړي.